انسان کبر تکبر مکوال لوی د پاک الله لردا کنا تبا د خورو پلحد کی کیږي کبر د سوال جواب خلق ادا کنا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو د دنیا کې چې مونږ اوسېږو او څه وینو اورو او څه داسې څیزونه دي چې مونږ یې نه وینو خو دا ټول د انسان د خدمت دپاره الله پیدا کړي دي په دې ټولو څیزونو کې د انسان فواید پراته دي کله به داسې څیزونه مونږ ته مخې ته راځي چې ګینې دا خالص د ضرر والا څیز دی او در حقیقت هغې کې هم په باطن کې څه خیر او فایده پرته وي په دې پټو کې دا پیشکۍ کېږي یو څه بل څه د هغې دپاره خلک زمیندار لګیایي دوایانې په استعمالوي هغه ختموي دا مرغۍ او دا څیزونه مونږ وینو چې یاره دا د څه فایدې دپاره دي نه پکې داسې غټه غوښه شته دی ډېره الټه راله فصلونه هم خرابوي د مرغو سیل د غنمو په پټي باندې راشي نو بلا غنم تېنه خراب کړي وخوري تې دا مونږ ته د ضرر څیزونه ښکاري یا ماران لړمانان دي نو هغه خو زمونږ یقین دی چې دې کې د خیر اډو څه شته نه زهریله مواد پکې دي زهریله څیزونه دي خود در حقیقت الله
پیدا کړي دي په دې هر یو کې د انسان فایده شته. اوس دا جدا خبره ده چې زما او ستا عقل، زما او ستا علم او پوهه هغې ته رسېدلې نه ده، ورنه فایده پکې شته. په دې دنیا کې چې څومره انسانان اوسه پورې دي راغلي دي، د دغه ټولو انسانانو د ټولو دماغو 14 حصه لا نه ده استعمال شوي. د کلو انسانانو د دماغو 14 حصه نه ده استعمال شوي او کم کم مقام ته ورسېد. په هوا ګرځي، اوسپنې اوچتې کړې، وایي سپوږمۍ ته لاړو، دا مو وکړه هغه مو وکړه. حقیقت دا دی چې لوی لوی کارنامې دا یې وکړې، خو بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې حقیقت ته لا هېڅوک نه دي رسېدلي. په ظاهر کې خو چې موږ مار د دې ځای نه ووینو، ګزارونه پې شروع کړو، زور په شا کوو، تښتو تې هلکه هم نه چي. خو په دې مار کې الله فایده یې ښودی که دا زهر دی. دا څومره چې نقصاني شی دی نو دومره فایدهمند شی دی. خو ما او تا ته هغه فایده نه شو اخیستی. هسې نه چې ته مار راونیسې، هلکه دې کې خو فایده ده. ملا صاحب ویلي چې دې کې ډېره غټه فایده ده. نه، هغه فایده تې ته نه شي اخیستی. د هر یو څیز نه فایده اخیستلو والا خپل کسان دي، خپل خلک دی. اوس یو سړي ته ډریوري نه ده زده او هغه ته وایي دې ګاډي ته کښېنه، خو دغه شی دی که نه، خو دغه موږی مخکې رستو کوه او دا اگر ګاډي نه یې داسې تاوه راتاوه به دا ګاډی دی په دې، نو بس خو یو 2 قدمه بیا بوځي نو بیا ښکته ورغړئ. اوس ګاډی د فایدې څیز دی، د سهولت شی دی، د آرام شی دی، د ګینټو مزلې په منټونو کې کوي، د ورځې مزلې په ګینټو کې کوي. خو د دې ګاډي د دې د چلولو طریقه بس زده کې داسې نه ده. تا یو ډاکټر ولیده چې هغه د سړي دې لاس ته پټۍ واچوله، اپوکڼۍ باندې زور کوي، چوسه چوسه کوي. هلکه وایي دونه بلډ پریشر دی. ته وایې دا خو آسان کار دی، دا پټۍ به زه هم د سړي لاس ته واچومه. خلک خبره کوي یو یا رښتیا یا دروغ، خو دا بعضې خبرې عبرت دپاره وي. یو ډاکټر له سړی راغی مریض، هغه وایي چې په دې لاس مې درد دی. نو هغه یې دې لاس ته پټۍ واچوله او له بلډ پریشر کتو چې په دې لاس یې درد ولې دی، چېرته د زړه سره یې تعلق نه وي، نو بلډ پریشر یې ولید. او دا طریقه ده چې ډاکټر که ته هر څنګه بیماري خو چې اول ورشي نو ستا به بلډ پریشر چک کوي. نو هغه سره یو کمعقل کمپاوډر و، بل اوس ډاکټر صاحب نه و. سړی راغی مریض وی چې څه چل دی؟ وی چې دا سټ مې خوږېږي. هغه پټۍ وله د سټ نه راچاپېره کړه او دلته کې په هغه پوکڼۍ زور کو که سړي سترګې دونه دونه وپړسېدې، ځکه خو زور ورکوي که نه. سړی یې مړ هلکه دا ولې د ده به نیټه پوره وکړي. نه بل ورځ ډاکټر صاحب چې کوم دی د سړي مټ ته پټۍ اچولې وه او هغه بیا ټیک شو. هلکه نو مټ ته یې پټۍ چې تا خو وله رګونه بند کړه د مرۍ. زما د خبرې مقصد دا دی چې یو انسان دا پوره نشي معلومولی چې دا غوا مې خسله پیدا دي. بس یو 2 خبرې تې زده کړي چې هلکه سوټي کوي دا به پټي ته وړي او پی کوي دا به چیو کې اچي او چې ښه زړه شي نو بیا حلاله کې نو غوښه به وخوري. موږ ته دقه 3 فایدې معلومې دي.
په دې غوا کې دننه څومره کمالات دي دا ما او تا ته نه دي معلوم. دغه غوا دا یو شانتي اوبه څښي، یو شانتي ګیا خوري، خو د دې په دې بدن کې یو 3 غټ پیپونه لګېدلي دي. یو پیپ هغه د غوشانو د سوټو، بیا هغې پسې د پیو پیپ لګېدلی دی. دا د غوشانو پیپ پې د پاسه دی، دا د پیو دا پیپ تې لاندې دی، او بیا لاندې د هغې نه د وینې پیپ لګېدلی. قرآن شریف کې الله وایي من بین فرث و دم خالصا لبنا خالصا للشاربین. د غوشانو او د وینې د دې دواړو پیپونو په دې منځ کې تاله تازه ښکلي پی درکوي، نه پکې د غوشانو بوی او خوند راغلی دی او نه پکې د وینې رنګ راغلی دی، حالانکې تلي بلکل یو ځای دي، فاصله پکې په منځ کې شته نه. دې حکمت د الله ته وګوره، دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. هیڅ شی د خدای په کارخانه کې نیمګړی نشته، کامل او پوره دی. نو چې کله دا کائنات الله پیدا کړي دي، دا حیوانات الله پیدا کړي دي، دا هواګانې پیدا کړي دي، بېشماره څیزونه چې هغه موږ نه دي لیدلي، دا الله پیدا کړي دي او صرف د انسان دپاره پیدا کړي، د انسان د خدمت دپاره پیدا کړي. الله جل شانه قرآن مجید کې ویلي وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر. نور او سپوږمۍ مې ستاسو تابع کړي، دا نهرونه دریابونه دا مې ستاسو تابع کړي، دا اسمانونه دا ستوري دا ټول خدمت دپاره پیدا دي. منګه وایو ګرمي ده، چې ګرمي لاړه شي یخني شي بیا وایي یخني ده. نه ګرمۍ ته برداشت واله د ټینګ یو او نه یخنۍ ته. دا یخني هم د انسان د فایدې دپاره ده، هم د انسان د فایدې دپاره. ډېر فصلونه په ګرمۍ باندې پخېږي، نور باندې د نور په تاو باندې. د انسان ته په خپله دې بدن ته د نور ضرورت دی. کله چې سړي ته په دې بدن کې یو قوت دی، هغې ته ویټامین ډي وایي، دا کم شي که نه نو د ده بیا د هډوکي کمزوري شي او دا خو کوي. یو د جوړونو درد دی هغه جدا څیز دی، یو د عامو هډوکو درد دی دا ځای درد کوي او دا ځای درد کوي او دا درد کوي. نو ډاکټر وایي تا کې کیلشیم کم شوي دي، تا کې ویټامین ډي نشته، تا کې ویټامین کې نشته. نو د دغې ویټامین ډي د پوره کولو دپاره ورته وایي په نور باندې ګرځه، په نور باندې ګرځه. لږ ونې وخت په نور ټول عمر په سوري مه تېروه، برګی به در باندې راشي. ټول عمر چې سړی په سوري تېروي او د باندې نور نه لګي نو د هغه یو نقصان دا دی چې دې سړي باندې برګی مرض راسي. الله به بله وجه م راوستی شي، دا مقصد نه دی، خو ظاهري سبب یې دغه دی. یو سړی بیمار دی، زکام یې دی، مرۍ خرابه ده، خلک ورته لکه ګورې مرچکۍ ونه خوري او تریو سیز ونه خوري، دا مرۍ نور هم خرابوي. هلکه یخې اوبه ونه څښي، یخې اوبه نعمت دی، خو دغه وخت کې ستا مزاج دا دی چې ورله ښه نه دی. کله کله به یو سیز د فایدې خو تاله به ښه نه وي، ته به یې نه استعمالوې، ډاکټر به درته ویلي دا مه استعمالوه. رسول الله مبارک ته صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی، یا رسول الله دا ورور خېټه مې بیماره ده، بیمار ده،
نبی علیہ السلام ورته وی شات ولا ورک چې شات ولا ورک خنه شو بیا راغی یا رسول الله خنه شو وی بیا ولا شات ورک چې بیا ولا شات ورک خپسې خراب شو بیا راغی دریم ځل بیا ورته نبی علیہ السلام یې شات ولا ورک بیا ولا شات ورک بیا خنه شو سړی واپس راغی یا رسول الله سړی ضرور خو مې نور هم پسې ور خراب شو وی بیا ولا شات ورک او رسول الله مبارک ته فرمایل صدق الله وکذب بطن اخیک خدای رښتیا ویلي دي چې په شاتو کې شفا ده خو ستا ضرور خېټه دروغجنه ده نو خېټه خبرې نه کوي چې رښتیا دروغ وي مطلب دا دی چې د دې شاتو نه الله پاک ستا ضرور دپاره هغه شفا اخیستلې ده د چې په څلورم ځلې وله ورکړه سړی ښه شو کله کله یو سړی ډېر علاج وکړي زرګونه روپۍ ولګوي ځکه نن سبا خو یو ټیسټ ډاکټران به در باندې کوي او خو ستا جیب ته نه ګوري چې ته غریب یې که ته مالدار یې نو ټیسټونه د زرګونو روپو به ته دوایي ولیکي هېڅ فایده به دې ونه شي نو ګاونډ کې به چېرته ډاکټر له لاړ شي هغه به دله چېرته پانسټان درکړي بل څه معمولي غوندې هغه وخوري ټیک ټاک به شي هغه مخکې کې الله ستا دپاره شفا نه وه اچولې او په دې وروستو کې الله ستا دپاره شفا اچولې معمولي څیز د 100 روپو دوایي ستا دپاره فایدهمنه وګرځي مقصد مې دا دی چې دا ټول کائنات دا څیزونه دا الله پاک د دې انسان دپاره پیدا کړي دي او بیا خصوصا د مسلمان بنده دپاره پیدا کړي دا به م یاد وساتي یقین وساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که د الله جل شانه سره د دې دنیا د ماشي د وزر عمره قدر وی ماشي څه او د هغې وزر څه د ماشي د وزر عمره قدر وی نو یقین وساتئ چې کافر ته به یو ګوټ اوبه هم نه وي ورکړي خو د دنیا قدر د الله په نظر کې نشته دا کافر ته هم ورکوي دا مسلمان ته هم ورکوي بلکې کله کله نه مسلمان مږي د باندې امتحان کوي د باندې ازمیښت کوي کله وله کاروبار خراب کړي دی وایي یاره کاروبار خو مې ډېر ښه چلېده خو څه چلو شو نو نه چلیږي استاد جي تعویض رالو د نظره شو نه دا د الله امتحان دی په تعلق صبر وکړه بله ورځ دله بیا روانوي او د کافر کار دی اساد په سات ترقي کوي ولې ځکه چې دا دنیا د هغه دپاره د جنت مثال دی اخوا خو که هغه ورغی نو بس بیا کړسولي او غربول دي د مرګ سره فورا د هغه سزاګانې او د هغه عذابونه او دومره عذابونه چې د قبر عذاب به تیر شي چې د قیامت په ورځ الله را ژوندي کړي نو د قبر عذاب به وایي دا موږ د خوبه چا را پاسوي زیاتی را سره وکړه د خوب یې را پاسوي اوس په قبر کې دی په عذاب دی خو د قیامت د ورځې هغه سختي دومره ډېره ده چې د قبر د عذاب به ورته خوب ښکاره شي تاسو فکر ته راغله نو د دنیا کې دې ته سوچ مه کوه چې یاره زما کاروبار کمزوری دی او ما ته دا چلو شي ما دا په تا د الله امتحان دی ګوري دي چې په دې اوس وخت کې صبر کې که نه کې چې هفته مخکې دی په زرګونو روپۍ ګټلې نو شکر دې کړی و که دې نه و کړی صدقه دې پکې کړې وه که دې نه وه کړې څه خیراتي دې پکې څه ورکړي و که نه نو چې په دې هفته کې کمزوری شوې
نو فورا فریادونه نه مکوه فریادونه د دې نعمت په وخت کې لږه صدقه وکړه او د دې تکلیف په وخت کې لږ غوندې صبر وکړه ته بیا ګوره چې ستا د دنیا کار هم ښه کېږي او که نه ښه کېږي او که بالفرض د دنیا کار دې کمزوری شو نو آخرت لرې دونه ذخیره جمع کېږي تا ته پته نشته د قیامت په ورځ یو سړی به د دنیا کې قسم قسم دعاګانې کړي الله به نه یې قبولې کړي خو د هغې په بدله کې به الله په عملنامه کې د عمرې ثواب لیکلی د حج به یې لیکلی د زکاتونو به یې لیکلی دی به الله ته ووایي چې خدایه دا عملنامه په خطا زما لاسته راغلي دا د بل چا ده خدای به ورته وایي دا نن ورځ کې خطایي نشته دا د الله دربار دی دا ستا عمل خدایه ما خو حج نه دی کړی ما خو عمره نه ده کړې ما سره په خپله د ډوډۍ درک نه زکات مې کم ځای ورکړی دی الله به ورته وایي چې زما بنده تا دعاګانې غوښتې وي خو ما در نه وي قبولې کړې نو هغه دعاګانې مې در آخرت له ساتلي دي د چا د یوې دعا په بدله کې مې درته چې که بدیانو عمره لیکلې ده د یو دعا په بدله کې مې درته حج لیکلی زکات مې لیکلی دی به افسوس وکړي چې کاش چې دنیا کې زما یوه دعا قبوله نه وی خو چې دا ټولې آخرت ته پاتې وي ځکه د آخرت د نیکۍ تله به د هغه په دې باندې درنه شي نو دا ټول څیزونه دا نعمتونه دا الله انسان له پیدا کړي نو دا انسان یې سره پیدا کړي دا به صرف ډوډۍ خوري دی به څه کوي هر څه خو انسان له پیدا کړه او زه نه ویم قرآن یې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وایي چې دا هر څه انسان له الله پیدا کړي نو دا انسان دا 5-6 فوټه انسان دا څه له پیدا دی دته خو دا ویلی دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم څلور قسمونه الله تعالی کړي او د هغې نه وروسته یې ویلي چې دا انسان مې د ټولو نه ښایسته پیدا کړی یعنې د هر حیوان نه که تاسو وکتل په دې حیواناتو کې بعضې ډېر ښایسته ښایسته حیوانات مرغو کې ډېرې ښایسته ښایسته مرغۍ خو ته د هغې کمپیټیشن وکړه ته د هغې تقابل وکړه د انسان سره دا انسان به تا ته چې کوم دی ډېر بهترین او ښایسته او ښکلی ښکاري د ده د غوږونو د ده د پوزې د ده د خولې د ده د لاسونو الله وایي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ته مې پیدا کړې ستا ټول اندامونه مې برابر کړه تناسب مې پکې راوسته څونه ښکلي شکل کې مې پیدا کړه څونه الله در سره رحم وکړو نو چې دغې الله په تا دا دومره مهربانۍ کړي دي نو بنده ته د الله عبادت له پیدا یې ښه ته صرف بنګلو جوړولو نه نه پیدا ته صرف ډېرې ډوډۍ پیدا کولو نه نه پیدا او نه ډېرې ډوډۍ خوړلو نه پیدا یې د ډېرې ډوډۍ خوړلو دپاره سړګان او میخې شته که نه ډېر خوراک خواږوي کوي قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله په زمانه کې دا فتنې ډېرې وي دا مخالفین هره زمانه کې فتنې دي نو هغه به د دغې ناکاره خلکو سره د بېایمانه بېدینه خلکو سره مناظرې کوي نو یو ځل د یو پادري سره مناظره وه دوی لاړل د سره خپل شاګردان پادري دننه په کمره کې ناست دی نو د ډوډۍ ټیم شنو هغه خپلو خلکو وله ډوډۍ راوړه نو دونه ډوډۍ راوړه چې د 12 کسو ډوډۍ وه لوی خانه کې د غوښې را ډک کړی وه یو څه بل څه وی زمونږ دا خیال و چې دننه به د سره 12 کسان
وی چې یو ساعت تیر شو وی لوښي ته پاک صفا سوتره راوښکل شیشې پکې پاتې نه وی موږ دا کسان ګڼو جوړې وی چې هم کتل وی سړی یوازې ناست دی لکه د غوښې زیاتونه ډوډۍ خو چې کوم دی یتیم نه خوري بلا خوراک یې نو دا طالبان خو زوروري نو هغه یو بل ته وایي یو طالب بل ته وایي چېره که زمونږ د صاحب سره د قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله سره په ډوډۍ کې مقابله راغله نو بیا خو یې بهللې ده ځکه چې دی خو 3 بادام خوري د ورځې دی خو شپږ ډوډۍ نه شي خوړی نه خانک غوښه خوړی شي نو دا خبره د قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله غوږونو ته ورسېده چا ورته وویل چې دغسې نو هغه ورته 2 جواب وکړو یو جواب یې ورته دا وکړو وی چې که د ډوډۍ مقابله شوه تو हम इसके مقابله में بینس لائیں گے د ده مقابله کې به میخه راولو سنډا به راولو نو بینس او میخ او سنډا خو بیا ډېر خوراک کوي او بیا چې کوم خوراک هغه میخ او سنډا کوي نو هغه دا سنډا دا د 2 اوبو سنډا یې نشي کولی لکه دی خو ډوډۍ خوري او هغه خو واښه خوري تانټې خوري چوتل خوري بوس خوري وی د هغې مقابله کې به راولو دا یې هسې هغه د مزاح غوندې جواب وکړو او اصلي جواب یې واورئ اوس وی دا درته ویم چې دې سړي خو تاسو ولیدل چې ډېره غټه ډوډۍ وخوړه خو په ډوډۍ خوړلو کې او په ډېره ډوډۍ خوړلو کې کمال نه دی په ډوډۍ نه خوړلو کې کمال دی مام په کوټه کې بند کوي او دیم په کوټه کې بند کوي او جرنده راپسې ووهئ پس مام راوبسي دیم راوبسي بیا ګورئ د ده حالت او زما حالت چې ماله د دغې نه مخکې مرګ الله نه و راوستی نو میاشت پس به م زه داسې یم لکه اوس چې څنګه یم او میاشت پس که دله مرګ نه راځي یم به ونه راځي دا خوار شوی خو چې کوم دی د 10 کسو ډوډۍ خوري دی 2یم وخت ته ټینګېدی نه شي 3یم ته ټینګېدی نه شي 3 ورځې هم دی په ناره نه شي تېروي کمال په نه خوراک کې دی دا علما دا پیران حضرات دی په دې مریدانو باندې مجاهدې کوي ریاضتونه پې کوي هلکه وایي ښه خوراک به نه کوي اوس ښه خوراک منع نه دی خو هلته نفس غلط عادت شوی دی نفس خراب عادت دی نو ښه خوراک به نه کوي کمزوری به کوي ټیپر به خوري ټنډې به خوري غوښې او چرګان او پولونه به نه خوري بیا ورته یو وخت کې داسې مجاهده ورکړي وایي چې په شواروز کې به یو ټیم ډوډۍ خوري مونږ خو ته چاته ټینګېدی شو مونږ خو په روژه کې پېشمني هم ته د سپېږمو پورې ځان وپړسو بیا چې ماښام شي نو په سترګو موچتې ناستې که نه هغلته د ملا بانګ واوري خدای دې بیخ زمونږ ته دې ملا وباسي ته وګورې توره شپې کړه دغه ملا نه دی نو بیا 2 منټه ته انتظار نشي کولی 2 منټه او وروره هر یو سړی هغه بیا مفتی شي نه روژه به زر ماتې نو خو مازدیګر یې ماته کړه چې زر یې ماتې کړه زر بې ماتې خو چې کله وخت خو یې وشي که نه نو ما او تا خو یو 15 ګنټې انتظار نشو کولی 15 ګنټې تاسو خیال ته راځي نو دا انسان د ډوډۍ دپاره نه دی پیدا ښه چې ډوډۍ ډېره وخوړه ګنې میخ او سنډا وتي دا ډېره خوري نو بیا دا انسان نه ښه شو نه انسان نه ښه نه شو ده اشرف المخلوقات ویلي دي دی د ټولو مخلوقاتو نه بهتر دی دی به ډوډۍ کمه خوري دی به ریاضت کوي دی به عبادت د الله کوي او چې ډېره ډوډۍ خوري که نه ډېر خوب ډېر خوراک ډېرې خبرې بنده ډېر کاندي د خپله خدایه لري چې کړتې ډېرې کې بعضې سړی د خبرو مشیني دلته به راشي مسله به کوي مسله به زده کوي سوالي
نو هغه چې شروع وکړي نو ما له په سر درکړي چې خدای دله سوال څه و ما نه هغه سوال یې میر شي ځکه نیمه ګنټه خو هغه لګي نو تا ته به زه اوس مسله څه وکړم زما نه خو دې سوال هېر یو راغلی و کیسې کول یا لکه معده خو ستا د کور کیسې دي خو دا راته ووایه چې زه څه وکړم ته ما نه څه غواړې څه سوال ما ته کوې هغه سوال ما ته ووایه نو که زما په کولو کې نو چې درې وکړم نو خلاصه د خبرې دا وه چې کور مې اختلاف دی داسې تعویض ساخ راله وکړه چې اتفاق پکې راشي اوس دا مختصر دوه ټکي او هغه کیسه شروع کړې وه 40 منټه غریب لګیا و نو ما به کله دا چالو کوو کله تاسو خیال ته را کړتې مه کوه خبرې ډېرې مه کوه د خدای نه دې لرې کوي ډوډۍ ډېره مه خوره د خدای نه دې لرې کوي هر وخت یې المدینه ته مه ځه زما یو شاګرد دی هغه المدینه ډېره زه ورته په خبره پوه شو په خپله مو کله غوښه ډېره خو خوار نه شوې دغه ډېر زه ورته نو ما زه ورته اوس موسم ښه چې زه ورته یم چې یو ورځ منګ هم بوځه څه ګناه پکې نشته دی خیال دی که دا ښه خوراک دی په منګه وکړو څه دنیا به ورانه شي تاسو خیال ته راځي نو دا انسان د الله د عبادت ته اوس د عبادت بلا شاخونه دي لنډه خبره دا ده چې د الله احکام ومنه او عمل پې وکړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او په طریقه باندې ان شاء الله په دې باندې به آینده بیا خبره وکړو الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.